یو خود مختار زه درکو انو بجانو د پاره دا ورس الله تعالی نه درکړي دا پاکستان تا ته په کم نمونه باندې آزاد شوه دی دای د غړاګانو د پاره نه درکو د دې ملک هغه आवाज چې شوه او خدا او چې پاکستان کا مقصد لا اله الا الله دا ازادي ستاره لپاره د الله په کتاب کې دا ته خو تاریخ وګورئ دا اسلام موږ ته دا طریقې خي چې ته خوشحالي مناوه په خوشحالیانو کې غړېګا تری خوشحالی منا ووا په خوشحالیانو کې د خلکو د بیمار خیال مساته د کمزوري ذهن او کمزوري دماغ والا خیال مساته یره جی زو جشن آزادی مناو زو خوشحالی مناو مسلمان استاد خوشحالی ستا ورځ د خوشحالی دا ته د الله عبادت وکا ته الله ته نږدې شه دا ستا د ګړاګانو دا ستا په روډونو کې د لوډونو لګولو د غانو بجانو د پاره دا ورس الله تعالی نه درکړي ته چې جشن ازادي مناوي ته د خپل تاریخ وګوره چې په دې جشن ازادۍ باندې ستا مسلمان څومره تکالیف تیر کړي دي هغه د هندوستان نواله تر خیبر پورې د علماو لاشونه د علماو سرونه دا په بوډو پسې اویزانو دا په بوډو پسې سوړندو دا څه لپاره دا د ملک د ازادۍ لپاره قربانیان ورکړي دي نن زما کلچر نیو جنریشن هغه په خویمو باندې اخته شوی دی هغه نه ډمان جوړ شول دا غي ګډاګانو چلونه استکړل ته خو تاریخ وګوره چې دا پاکستان تا ته په کم نمونه باندې آزاد شوی دی په کوم خبره تا ته دا ملاو شوی دی دا دومره تکالیف چې د علماو په تیر کړي دي دا دومره تکالیف چې د عوامو په تیر کړي دي دا دومره تکالیف چې خلکو په هر کور کې د هر کور نه یو شهید دی خلکو ور کړی دی آیا د عمل کې ستاسو غړاګانو د پاره آزاد کړی دی د دې ملک هغه आवाज چې شوه او خدا او چې پاکستان کا مقصد لا اله الا الله آیا هغه مقصد تنن منی آیا مقصد باندې ته عمل کوي ستانو جوان باغی باندې عمل کوي تاو هندو کې څه فرق چې هندوم غړيږي او تم غړيږي دا مسلمان تاو په کافر کې سفرق چې اغم غړيږي او تم غړيږي مسلمان دا تا باندې چې الله امتحان راوسته و دا تا چې الله یو خود مختار زید درکو یو خود مختار ملک درکو نو دیک دا څه د بار درکو دا د الله د قانون د بار درکو دا د غړاګانو د بار نه درکو دا د خویمو د باجو د تماشو د بار نه درکو دا د دې د بار درکو چې نوجوانانو تاسو کې ځان کې یو غیرت پیدا کړي یو جذبه پیدا کړي چې د هندونا د